شویم دی دا بسم الله الرحمن الرحیم شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 54 سلور پنځوسم پوش پدریم سبب د علم د مخلوق کی مون بحث روان کړو چې عقل ما درته ویلو د غي درې تعریفونه شارح ذکر کړي اول تعریف دا و چې دا یو قوت دی د نفس لپاره چې په دې سره مستعد ګرځيږي د نفس لپاره د علوم او د ادراکات او دا اول تعریف د دویم تعریف سره چون کې په اعتبار د معال وحدت لرلو نو دویم بیا دا ویلو چې هو المعنى بقولهم غریزه يتبع العلم دا یو فطري صفت دی چې د پس علم رستو راځي په ضرورت باندې عند سلامت الالات دا قید ذکر لګي چې کله سلامتی د آلات نیوي نو بیا د علم ورپسې رستو ناراضي یا خدای چې سوي آلات بالکل معطلی لکه ود سړي ودوی آلات معطل علم ناراضي ورپسې رستو بیا یا مشوم راواله آلات ضعیف دي په خبره باندې پوښولي ځکه قید لګول چې عند سلامت الالات چې آلات سلامت وي نو دغه فطری صفت په ضرورت علم به ضرورت درازي او دریم تعریف دا کړو چې دا یو جوهر دی او دې سره غایبات مندلیش او په وسایط سره وسایط نه مراد موږ غز معنا غسته او چې په واسطه د ترتیب د مقدمات معلومه چې هغه مفزشي وایا علم د مقدمات مجهوله وته او دا غرنګي هغه د محسوساتو خو په واسطه د مشاهدات سره نبی امیلو چې دام سبب د علم دی نو خبره روانه او په اسباب د علم کې تسریح په دی باندې ولو چې دا سبب د علم دی صرح بذلك په دی باندې تسریح کا لما فيه من خلاف السمنيه ځکه سمنیو ډلې په دی کې اختلاف چې هغه په ټول نظریاتو کې څه کوي ملاحظه په جميع النظریات په ټولو کې اختلاف کې نه مني چې دا مفید د علم دی سره مفید وي د علم دین او بعض فلسفه هغه په الہیاتو کې بیا نظر د عقل نه مني بنا ان پدی باندې بنا علا کثرت الاختلاف چې دی کې اختلاف ډیر زیات دي څه صحیح دي او څه غلط دي خطای پکې راځي او د خطا د وجې دي صحیح نه منکار وکړو بس هغه بعضی فلسفه وایي کنه چې عالم قدیم دی نو دا غیر د نظر د عقل اختلاف پکې راغلی او دی خو اهل حق وایي چې نه عالم حادث دی دی چې د فلسفه چې په الہیاتو کې نظر د عقل مفید نه ګڼي او دا خبره د دې مبني ده په کثرت اختلاف چې دی کې اختلاف ډیر زیات دی لکه دولسمه حشید الطریقې دي فی جميع النظریات په ټول نظریاتو کې اختلافات ډیر زیات دي برابر ده کدا الہیاتو کې وی که حسیاتو کې وی که حدثیاتو کې وی نقل عنهم انهم قالوا الذين دم منقل شوی دي چې دی وی چې لا طریقه الى العلم علم تلار نشته سوا د حس نه بس صرف حس منی او باقی نظر د عقل نه منی نو ولهذا د دې وجنه چې دی صرف علم تلارا د حس نه بل نه مني انکروا افاده الخبر المتواتر ايضا د خبر متواتر وایا د علم نم دي منکر دي نو والا هاذا بنا پدی تقریر بنظیر فالانسب ډیر مناسب دا د یقال چې دو ویل شي چې فی جمیل اقلیات په ټول اقلیاتو کې دي د دې شی قیل نه دي وتناقض الاراء او د دې د اختلاف د مبني دي یو په کثرت اختلاف بل په تناقض دار او چې دي کې آرام متناقض راغلي والجواب جواب ته نه داري چلکا دې کې ته فرق نه کې فرق تعالی پکار دی دې لسمې لیکلي دي هاذا منع دا منع ده د چا په معارضي د بعض فلسفه د خبره منه کوي حاصل دادي چې انهم قالوا دا بعض فلسفه سوي چې ان النظر الصحيح من العقل نظر صحیح د عقل دا مفید د علم نه دی په الہیاتو کې دا ولي وای ځکه دا خبره د دې مبني ده په کثرت اختلاف د عقلو په دې کې چې د عقلو په کې غټ اختلاف کړي دي نو موږ ورته وایو چې لکه نظر فاسد د عقل نه مفید د علم مګنه ټیک ده خو نظر صحیح د عقل نه مفید د علم مګنه کنه جواب دا دی
چې ان لا نم یعنی لا نسلم ذالک مونږ دا نه تسلیمو لا نم د لا نسلم مخفف دی ها لا نسلم مونږ نه دا نه تسلیمو ذالک د استاسو خبره لما لا يجوز يكون ولید جایز نشي چې وی دي کثرت اختلاف پدې کې د وجه د عدم تحقق د شرایطنا هغه افاده د نظر لراته تحقیق نه دی کړي وذالک دا د چا نظر چې دا بعضی انظار چې افاده د علم نه کوي ال د شرایط سوی لکوایا متحقق شوی نیوي او ذالک لا ينافي كونه مفيدا للعلم فيها ودا خو د دې منافی نه دی چې ګینه دا نظر د عقل لا مفید د علم نه دی د چا نظر به غلط یا خو مفید د علم بغنه او د چا چې صحیح یا خو غنه والجواب جواب دا دی چې ان ذالک د اختلاف چراغلی دی لفساد النظر د وجد فساد د نظر نه راغلی چې نظر فاسد فلا ينافي نو دا منافی نه دی کون النظر صحیح د کېدو د نظر صحیح نه چې نظر صحیح د عقل مفید د علم شي فاسد نظر که مفید د علم نه دی نو غینه خدا نه لازمیږي چې نظر صحیح د عقل دی مفید د علم نشي بلکې دا خو دی او دا سکه بلکې ای بعض فلسفو مونږ هم در باندې دغه کوي اعتراض کوو چې دا تاسو دا وایي چې په نظر د عقل کې اختلاف د عقلو دی او تناقض د آراو دی نو نظر د عقل بالکل که صحیح دی او که غلط دی دا د سره مفید د علم دی نه دا کوم ستایي عقلي خبره ده دا کوم ستاد نظر د وایا نظر د عقل پرانا کې تا دا خبره وکړه دا کوم ستاقلی خبره ده پونه شولې الا ان ما ذکرتم ای بعض فلسفه دا تاسو چې کوم خبره ذکر کا دا کوم استدلال له په نظر د عقل نففيه اثبات ما نفيتم دې کې خو اثبات دا خبره دي تاسو چې نظر د عقل مفید د علم نه دي دا ته چې نظر د عقل په کوم دلیل باندې نفي کې دا خو ست نظر د عقل لې چې د کوم شي نفي کې دا غي اثبات دی کو سپیر فيتناقض دا خو تناقض تاسو په قول کې راغی فین زعموا کله دفع د تناقض د پاره دي دا خبره کوي چې انه دا موږ کوم نظر د عقل دا غي د علم نفي وک دا مونږه معارضه د پاره د فاسد کړي دا په فاسد ولیک پونش ستاسو دا خبره فاسده چې نظر د عقل مفید د علم دی نو مونږ دغه فاسد د فکول په دی فاسد د موږ کوم نظر د عقل کړي دی نو د سمو چې د اثبات د مانفیتوم دی کړي دی چې د کوم شي نفي د کول د اثبات دی کو بلکې دا موږ د فاسد معارضه په فاسد کړی دا زموږ خبره فاسده ده خو د فاسد د پاره فاسده خبره پیش کړی ده به کدی دا خبر وږي نو قلنا جواب بدای ولکه تاسو پوښی کړه قلنا جواب بدای چې خزا استاد فاسد بخالی نیوي اما ان يفيد شيئا یا خو بدای مفید د یو شی وی نو فلا يكون فاسدا بیا خو فاسد نشي ځکه فاسد مفید د یو شی نیوي او لا يفيد او یا بدا مفید د یو شی نیوي نو چې نیوي فلا يكون معارضه نو بیا خو معارضه نشي نو ته څنګه وې چې دا معارضه د فاسد باندې دا ته چې ورته معارضه وي دستا معارضه مفید د یو شی د کنه ده که مفید د یو شی وي خو بیا فاسد نشي که مفید د یو شی نیوي معارضه نشي ودا ته چې د نظر د عقل د دی افاده د علم نفي کې خدام په نظر د عقل نفي کې نو چې د کوم شي نفي کې د اثبات دی کو غنه یار تاسو پوښي خبره باندې فین قیل د سره وعده کوم چې سبب د غزینه و ما ثبت پر ان شاء الله دا ټول برکت کې دي شلان دي مرپسې راګوش و ما ثبت منه بالاستدلال ک ژوندیو سبب تر د غزي وایو زبسته ها لګ وایو خو ځان په سره پوي وي زی